چې نن ته بل جوګاړ وښایم. دا څوک ډېرې نخرې کوي که نه چې دا شی نه خورم هغه شی نه خورم، لکه چې وریجې پخې شي وریجې نه خورم، چې داسې خپلې وریجو کې هم نخرې کوي. نو هغې دپاره یې ده چې ښه خپلې ټماټر سره کړي او شنه مرچ هم نه خوري که نه، هغه خو مې ورته په ټماټرو کې والي. دا مساله شوه تیاره. دا به اوس کوم کوزه او ښه ښکلې به بیا ورسره د طریقو کوم څنګه ښکلې دچکې ټکې غونته کې وایي څه خوږ دچکې مې پخې سي به ګوټې غونته کې. او روز به دا دوه هاوه ته ویښومه. بیا تاسو راله وایي چې د انډو نه بغیر بل کار نشته. یا نو څه وکړو چې په کور کې دونه نخرې کوي که نه، نو زه وایم چې د دې انډې به پټخې نه وي دا پرې وخورمه. دا وخت یې راله کار جوړ لري. زه دا د دوه هګۍ چې ویشېږي بس ښه ښکلې به یې سپینې کړم او دې کې به ورته واچوم او ورله به سالن ورکړم چې واخله دا سالن دې شو تیار. او دا اصل داسې خوند کوي، دا ډېر مزېدار لګي. دا ټماټرو سالن وي داسې تروش تروش او ډېر ښایسته لګي. نو دا خو مې ورله تیار کړو، بس هګۍ چې ویشېږي دغه نو دغه دی. او هر وخت خو الوګان هم خوند نه کوي، نو څه وکړو بس د دې خو بس بل کار نشته چې بس هر وخت الوګان وي او هر وخت دا هاګانې وي دا راباندې خوره. خو دا مونږ دا یو نمونه داسې ده، بس ځان ته وایي چې که زه شهزاده یم خبر نه ده چې څوک به د ملوکو په ټول کې منلي. ګورې هسې داسې خبره ده نه، ډېر ښکلی هم دی چې څومره یې نخرې دي که نه داسې ښکلی هم دی.